انسان چې وفات شي داغه متعلق گواهی ورکی د نیکه نو دا الله پاک داغه مرده د پاره سفارش ګرځي نو گواهی هغه ته وي چې انسان د صدق دل نه وای نو ان شاء الله چې په دې ټول مجلس کې بدا سے سو کم نه چې هغه د صدق دل نه دا گواہی ورنکي بلکې ټول به د صدق دل نه دا شهادت او گواہی ورکي چې قاری سے محترم ډیر نیک انسانو او د قران ډیر لوی خدمت کړي دي او مې دلته کړي دي او مې الته چې کم دې جیل ته بتالته کړي دي او الحمدلله بچي عالمان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د درې سیدونه خول دي یو اوږد حدیث ته د وخت د کمی د اختصارا به دومره ویم چې انسان وفات شي نو عمل بند شو هغې کې یو د ولد صالح دی چې د ده نه نیک اولاد او نیکان بچي پاتې شي دا د ده دپاره یو جاري صدقه نو په خپله معالم او په خپله قاري د قرآن شریف او د قرآن شریف ډېر لوی خدمت یې کړی دی رونو قرآن د الله کلام دی او چې چا هم د قرآن خدمت کړی دی نو هغه خدای پاک په آخرت کې ډېر لوی اجرونه ورکړي دي ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلی د احمد علي لاهوري رحمت الله علیه متعلق مشهوره دا ده چې علامه احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دا صاحب کشف و دی په خپل ژوند کې هم د کشف خاوند و کشف دی ته وایي چې یو انسان ته د الله د طرف نه د هغه څیزونو القا وشي چې هغه په دې ظاهر سترګو باندې نه محسوسوي نو ما د علامه افغاني نه تپوس وکړ رحمه الله مېره دا مې اورېدلي دي نو علما خو ډېرو په دغه دور کې محدثینو فقهاو غټ غټ علماو د دې څه وجه کیدی شي هغه ما ته دا صرف او صرف د قرآن د تفسیر خدمت دی وای نو د قرآن خدمت چې چا هم کړی دی نو دا ډېر لوی سعادت دی قرآن د الله کتاب دی او د الله د کتاب خدمت او د الله د قرآن خدمت دا د انسان لوی سعادت دی نو قاری سے محترم خو یو ټوله زندگی عمر د قرآن خدمت کې تیره کړه دویم دا وا چې د هغه نه بچي شکر د درې واړه عالمان پاتې دي او مولانا انور شاه صاحب الحمدلله عالم هم دی قاریم دی کور والم عالم ده او د قرآن خدمت کوي او دی په خپله معالم دی په دو مدرسو کې درس کوي سحر نم درس کوي او رستم درس کوي او بیا په خپل جماعت کې هم درس کوي د قرآن شریف نو چې انسان نه داسې ملغلره پاتې شي دی کې سي باقي د انسان دپاره چې کوم وخت الله مقرر کړی دی نو هغې کې دویمه کیدی نشي دا خو د الله فیصله ده او مخکې نه الله دا فیصله کړې ده او الله فرمایي چې چا دپاره کومه نیټه مقرر ده هغې باندې به خامخا دي مري نه په هغې کې یو سیکنډ مخکېوالی کیدی شي او نه یو سیکنډ وروستوالی کیدی شي یو سترګه رب چې د انسان پاتې وي نو دې نه مري تر څو چې هغه سترګه نه رپول یو لاس ړقول یو نوړی چې پاتې وي تر څو چې هغه نی تېره کړې دي د دنیا نه نشي تللی یو قدم اخیستل چې د انسان پاتې وي دی به هله دي چې هغه قدم واخلي ایمان زمونږ دا دی چې دنیا ته مونږ راغلی یو نو مونږ په خپله خوښه نه یو راغلی د الله په خوښه راغلی یو او د دنیا نه چې ځو نو د الله په خوښه به دنیا نه ځو په خپله خوښه او په خپل اختیار څوک نشي تللی نو مرګ خو یقیني دی او بیا دې غریب بیماري ډېره زیاته تېره کړه او دا سی په ګرځېدو تېره کړه او سی په ملاسته تېره کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په انسان بیماری راشي تکلیفونه راشي دې سره ګناهونه رجیږي او قیامت پر ورځ اوږد حدیث دی خو چونکې وخت مختصر دی ځکه مفهوم درته ویم قیامت پر ورځ چې د اهل البلا او د تکالیفو والا الله کم اجرونه ورکوي دی به الله دا د کمی وي دا تا په دنیا کې تکلیفونه راغلي بیماری او مشکلات دا د هغې اجرونه دي دی به وایي ارمان که زما دا غوښې په قینچو پرې شوې وې او دا چې کم روغ و هغې به مو ارمان که د دوی جلود د دوی سرمنې په قینچو پرې شوې وې اپریشنونه شوي و نه ښه به وه ابه لږ تکلیف و تېر شوی به خو دا دومره لوی اجر او منقبت به اوس میلاو شوی وې نو ګوره څومره سعادتونه د جمع شو یو د قرآن خدمت ټول عمر ټوله زندگی د قرآن خدمت کې تیره شوه جون ټول د قرآن خدمت کې تیر شو دویم بچی ټول عالمان الحمدلله انګور عالمه بچی عالمان او ټول د قرآن په درسونو کې وخت تیری او دریم بیماریم په تیره شوه زما په خیال د دې نه لوی سعادت بل نشي کېدی
مونږ به د الله نه امید لرو، یقیني علم د الله دی، خو الله نه به مونږ امید لرو انشاءالله چې قاري صاحب محترم له به خدای پاک د آخرت لوړ درجات ورکوي انشاءالله، او د قرآن د خدمت هغه برکات به ورته اوس په قبر کې الله ورکوي او په آخرت کې به الله ورکوي انشاءالله. او دغه ولد صالح که دی ورته دعا نم کوي د ده په عمل کې د هغه دخل دی. ما ته بخپله قاري صاحب محترم د راغلی هم دې بیمارۍ کې دلته مو ورسره بره ملاقات هم کړی نو په انور شاه مولوي صاحب ډېر زیات خوشحاله و، ډېر زیات په ده خوشحاله و، او ما ته به یې ځان لم وي چې زه په ده ډېر زیات خوشحاله یم چې شکر دی چې بچي زما نه پس عالم پاتې شو. زمانونو تاسو له هم دا وصیت دی ټولو ملګرو له چې تاسو کوشش وکړئ چې د خپل ځان نه پس خپل بچي عالمان او قاریان پاتې کړئ. دا ډېره لویه ذخیره ده. په بچو محنت وکړئ. مونږ خو د 100 روپو ګل چې والو ګلاب یا بوټی د هغې څونه خیال ساتو چې اوبه ورته اچوو، هغې ته سر اچوو، کوشش کوو شاخ تراشي کوو چې دا کامیاب شي، او جګړې پې خلکو سره کوو زما بوټی ولې تا مات کو، ښځې سره جګړه کوو اوبه دې ولې نه دی اچولی. لیکن بچې د اربونو کربونو روپو ذخیره او بوټی دی، په ده باندې مونږ هېڅ قسمه توجه نه ساتله او د دې بچي پرورش مونږ ونه که. نو بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپل بچي پرورش وکړي، د خپل بچي نه عالم جوړ کړي. ګوره قاري صاحب علم دوستو، زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وی بعض عالم علم خوښي او د بعض عالم علم نی خوښه. نو ما ورته دی څه مطلب چې د علم ولې کو چې علم یې نو خوښه. ما ته به هغه وی بچی چې د کوم عالم علم خوښي په خپلو بچو علم کوي، د علم ځان له خوښ دی بچي له هم خوښ دی په هغه علم کوي. او کوم عالم چې په خپل بچي علم ونه کړي پوه شه چې د علم سره مینه نشته. که د علم سره مینه وي نو چې په پردي خدمت کې د خپل بچی به عالم کړی د تاسې خدای ورپسر کړی دی. علم نشته کوي په بچي نوسي به علم کړی وي. نو ګوره قاري صاحب 3 واړو بچو باندې خپل وس کړی دی، خپله خواري پې کړې ده، 3 واړه والا خدای عالمان جوړ کړي دي. دا ډېره لویه خبره ده د انسان دپاره. زما خپل سوچ دا دی چې انشاءالله قاري صاحب په روغ زړه د دنیا نه تللی دی. مرګ خو یقیني خبره ده، مرګ کې خو دوی مشته دی نه، دا خو دیم نو پیدا رده والد محترم څه چې آدم علیه السلام نو پیدا چې دا الله لیکلی وه چې دې ټیم باندې به دې وفات کېږي او دې ټیم باندې به دې ښخېږي او قبر ته به سپارلی کېږي. دا خو د عقیدې خبره دی کې خو دویمه خبره کېدی نه شي. لیکن په روغ زړه ولې تللی دی، شکر دی د هغه ځای ډک دی، شکر دی د هغه نایب او د هغه خلیفه د هغه بچی د هغه خدمت کوونکې الحمدلله شته. او زما رونو تاسو هم دا عمل وکړئ. نن سبا زمونږ څه عمل دي، نور عمل زمونږ نشته. مونږ چې څومره عمل کوو اول خو د سنتو مطابق عمل ډېر ګران کار دی. او که سړی کې د الله نعمتونه دومره دي چې مونږ بیا څه شکریا ادا کړو. خو که ته قبر ته لاړې والله د نه تپوس وکړه څه دي کړي دي، یو ټکې ته ووایه چې الله اس مې نه دي کړی، خو ځان نه پس مې یو بچی عالم حافظ قاري پرېښی دی ستا د قرآن خدمت کوي. دا هم ډېره لویه خبره ده. نو انشاءالله امید لرو، احسبو به وایم امید لرو چې انشاءالله قاري صاحب محترم په دغه ارمان پوره تللی دی او الله به ډېره مهرباني ورسره انشاءالله کوي چې د قرآن خادم سره الله مهرباني ونه کړي او هغه انسان چې د هغه نه بچي عالمان او حافظان پاتې شي او هغې باندې الله پاک مهرباني ونه کړي کوي به رونو پچا. نو امید لرو بیا هم مونږ تاسو ټول له دې خبرې شهادت ورکو او امید لرو چې قاري صاحب سره به الله بهتره معامله کوي انشاءالله. الله به اجرونه ورکوي او د قرآن د برکت نه او دغه بچو باندې چې کوم حفظ علم کړی دی او بیا بالخصوص مولانا انور شاه صاحب ښکلی جید عالم دی، قاري دی، مدرس دی په 2 مدرسو کې بلکې 3 کې هلته کې خپله مدرسه کې هم درس کوي. دا ډېر لوی غنیمت دی، ملغلره ته خدای پاک پاتې کړی د وروستو. دعا ورته وکړئ چې الله تعالی د آخرت خوشحالي نصیب کړي، الله مغفرت نصیب کړي، الله دا چې کومه بیماري تېره کړه دا ولې د اجر ذریعه وګرځي، الله دا ولې د قبر رڼا وګرځي، الله د قبر تیارې ورته رڼا کې، الله پاک انسان د که څه تقصیرات شوي ورته معاف کې، الله چې څومره د قرآن شریف خدمت د کړی دی د هغې اوس تا ته په اجر کې محتاج دی، الله په ثواب کې اوس تا ته محتاج دی. اوس ځان ته دعا نشي کولی، موږ به ورته کوو، خدای هغه اجرونه ورته ثابت مضاعف نصیب وګرځولی کې.
او الله ته دا قراو د قران سره روح مرګره کې ته د حفاظو د قران سره روح مرګره کې ته د قران د خادمینو سره روح مرګره کې الله ټول وارثانو له صبر ورکې اهلیه محترمه ډیره نیک بیبی دا الله اغه له روح صحت ورکې خدای د پلار سورې خو ته لاړ خو د مور سورې ته الله مبوزي د مور دعاګانې د دې لپاره قبول کې او خدای غیلم روح صحت او عافیت ورکې د حیا زندگی ورکې او د مولانا انور شاه صاحب درسونه الله قبول کې د ټولو بچو په نیکو اعمالو کې د پلاری سو کې الله د ټولو رونو اتفاق نصیب کې او کم آثار او برکات چې د پلار هغه په دې بچو باندې کې خودل کې ویل الله صبر ورکې او د دې پلار چې دی کم خدمت او کداغه اجرونه ورکې بدل ورته صبر پټه کې دی الله او ته د نور پریشانو بیمارونو امن او امان کې وساته او څومره دوستان چې د مجلس کې دي کورونو کې بیماران دی الله روغ صحتونه ورکې او الله ته زموږ ناراضي شي الله زموږ د دنیا او د آخر سعادت نصیب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق عمل نصیب کې شرکیات او کفریات او بدعات او غندو رسومات او امن نصیب کې او د رسول الله مبارک د سنت او اتباع نصیب کې زمونږ بچي خدای د علم پلار ورواچه نوسیم عالمان کې وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.